لا يؤاخذكم الله ننسي الله جل شانه تاسو لرا باللغو في ايمانكم بإرادي قسم تاسو لرا ولكن يؤاخذكم لكن نسي تاسو لرا بما عقدتم الايمان باغي چی تړلی وی قسمونه تاسو فكفارته پس کفاره داغي اطعام خوراک ورکول ل10 مساکین لس مسکینانو تا من اوسط ما تطعمون د درمیانه هغه خوراک چې خوروي تاسو اهلیکم خپل کور والا باندې او کسوتهم یا جامع داغوي او تحرير رقبه یا آزادول د غلام فمن لم يجد پسوک چې نمومي فصيام 3 ايام پدی باندې روزي د 3 ورځې پر لپسې ذالک کفاره ايمانکم دا کفاره د قسمونو استاسو اذا حلفتم کله چې قسم کړی تاسو واحفظوا ايمانکم او بچ ساتي قسمونه خپل كذلك دغسی يبين الله بیانوي الله جل شانه لكم تاسو د پاره آیاتونه خپل لعلکم تشکرون دي د پاره تاسو شکر ادا سورة المائدة آية نمبر 89 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم پدی آیت مبارکہ کی اللہ جل شانہ د قسم حکم اغا ذکر فرمایلی دی پرون مونږ ذکر کړو چې قسم پدری قسم دی یو تا یمین لغو وی او دویم تا یمین غموس وی او دریم تا یمین منعقده ویل شي یمین لغو یعنی هغه قسم چې هغه عام د تکلم د خبرو دوران کې د خلینا اوزی قسم چې او خدای چې او فلان مختلف الفاظ داسې وی چې هغه غیر ارادي طور باندې د قسم خورلو اراده نوي خو د خلی نه وځي نو هغه ته یمین لغو وي پاغي باندې هیڅ قسمه گرفت هغه نشته دی یعنی پاغي باندې فدیه ورکول نشته دی د قسم کفاره هغه نشته دی البته دا غینه هم اجتناب کول پکار دی ځان بچ ساتل پکار دی دا عادت نه دی چې په هر خبر باندې قسم قسم دا لفظ په جب باندې راوستل دا یو ناپسندیده عمل دی دویم یمین غموس غمس تیاری ته وي یو سړی هفته مخ کی ورځ مخ کی میاش مخ کی کال مخ کی دی واقعي په باره کې قسم کوي او دی چې کوم واقعه بیانې او قسم پکې نو هغه واقعه هغه سنوي خلاف حقیقت دی قسم خوري نو دیتا یمین غموس وي په معنا د پټول سره حق پټي او په دروغ اور باندې قسم خوري نو دا گناه کبیره ده عظیمه گناه ده پدی باندې هم څه کفاره د قسم هغه نشته دي اگر چې گناه په اعتبار سره خو ډېر لوی جرم دی ډېر لوی گناه ده خو پدی باندې کفاره نشته ده کفاره چې په کم قسم باندې راځي هغه دا چې سړی د مستقبل په باره کې راتلون کې وخت په باره کې یو قسم او کې جما د په الله ذات باندې قسم وی زب فلان کار کوم یا فلان کار نکوم دی قسم نه بعد چې کله دی داغه خلاف او چلیږي نو په د باندې قد قسم کفاره هغه واجبېږي اور سره دویمه اهمه مسله موږ دا ذکر کړو چې قسم دا د الله جل شانه د پاک نوم نه بغیر په بل هیڅ باندې قسم جایز نه دی په مخلوقات باندې
قسم کول دا جایز نه دی د الله جل شانه د پاک نوم نه بغیر بل هیڅ باندې قسم چې دی هغه جایز نه دی نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی چې چا د الله جل شانه د نوم نه سوا په بل څه باندې قسم وکړو نو د شرک وکړو شرک ورته ویل نو د غیر الله په نوم باندې قسم کول دا ناجایز او حرام دی د خلکو د باطل سوچ دی باطل فکر دی چې زما دی ستا په سر باندې قسم وي په خپل بچو باندې قسم وي فلان باندې قسم وي دا جایز نه قرآن مجید باندې سوګلاس کی دی نو چونکه دا قرآن مجید کلام الله دی دا الله کلام دی او په عرف کې هم دا قسم ګڼل کېږي په دې اعتبار سره دا قسم صحیح کېږي اگر چې مثلا دغه دا چې قسم والله بالله تالله د دینه ما سوا په نورو الفاظو سره هغه مناسب نه دی نو لہذا د الله تبارک وتعالى پاک نوم یعنی قسم دا معمولی ګڼل یا په وړو وړو خبرو باندې قسم کول یا چاته قسم ور کول دا د الله جل شانه د مبارک نوم بے احترامی او بے ادبی دا حتی الامکان د دینه اجتناب کول پکار دی وړو وړو خبرو د پاره وړو وړو سيزونو د پاره قسمونه کول دا مناسب نه دی امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله بارک رضی هغه حاکم وقت د قاضي والقضات د فیصلو چې کوم ذمہ داری ده دا حواله کو اغنا غشتو پډې رزور باندې مشکله باندې چې کله ورته حواله کړو نو د دوه کسانو مدعی او مدعا علیه مسله ورته مخترال یو دعوا کولو بل انکار کولو نو پدې کې یو کس فورا قسم خورل شروع نو امام صاحب رحمت الله علیه چې خپل طرف نه هغه پیسې هغه ته ادا کړی وته چې د مانه پیسې واخله او قسم مکوه او بیا دغه منصب نه دغه عہدې نه چې استعفا ور ذکر الله تبارک وتعالى نوم دا په وړو وړو خبرو باندې معمولی سيزونو باندې دا استعمال اول دا انتهایی بے ادبی او بے احترامی دی او بیا بے شمار واقعات موږ تاسو دا کتل دي چې کم خلق د الله تبارک وتعالى د پاک نوم د قران مجید بے حرمتی په دې طریقې سره وکړي چې په دروغ باندې قسم اخري نو موږ وینو چې خلق الله جل شانه لیونی کی داوی اولاد لیونی شي داوی بچی لیونی شي نو دا څه وړه خبره نه ده چې سړی د الله جل شانه پاک نوم باندې قسم اخري په قران مجید باندې قسم اخري او دی باغه دا دومره لوی ګناه او دومره لوی جرم هغه هضم دا کې دي نشي نو لہذا مفسرین کرام لیکل دي چې قسم چونکه د الله تبارک وتعالى په پاک نوم باندې کیږي نو معمولی سيزونو د پاره دا قسم کول دا هم ټیک نه دي ور سره بیا دروغ باندې قسم کول دا خو خپل ځان هلاکت ته ورزول دي خپل اولاد هلاکت ته ورزول دي خپل ځان سره دشمنی ده خپل اولاد سره دشمنی ده په خپل ذات باندې دروغ ویل دا یو داسې ګناه ده د الله محبوب پیغمبر نه سوال کیږي چې یو مؤمن بزدل کی دی شي فرمای او کی دی شي سوال کیږي چې یو مؤمن بخیل کی دی شي فرمای چې او دا کمزوري مؤمن کې کی دی شي سوال کیږي مؤمن دروغجن کی دی شي د الله محبوب پیغمبر فرمای چې نه دروغ او ایمان په یو ځل کې نشي جمع کېدی یعنی په کم ځل کې چې ایمان وي الته دروغ نه چې کم کې دروغ وي الته ایمان نه نو لہذا اسم دروغ چې دا لعنت الله علی الکاذبین دروغجن باندې د الله لعنت وي نو چې بیا دا دروغ په قسم سره یو ذکر شي او دروغ چې سره قسم په ذریعہ باندې هغه دروغ لا اهمیت ورکړي شي هغه موقت کړي شي دا جرم د پاسه جرم دی نو لہذا الله تبارک وتعالى د قسم دا حکم بیانې لا یؤاخذکم الله باللغو ننسی الله جل شانه تاسو لرا باللغو فی ایمانکم په بے اراده قسمونه تاسو باندې ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو لرا بما عقدتم الايمان پاغي چې تړلې وي تاسو قسمونه ان لغو قسمونه د تیر زمانی په باره کې قسم وی داغي کفاره نشته دی اگر چې ګناه شته یا هغه غیر ارادي طور باندې د خلینا د قسم الفاظ وزي پاغي باندې چې دی هغه کفاره نشته دی خو ګناه پښته دی اجتناب کول پکار دی نو
چې کله د یو مستقبل په باره کې یو سړی د یو کار کولو یا د نه کولو قسم وکړي او بیا د هغې خلاف وچلېږي نو بیا کفاره واجبېږي. فکفارته پس کفاره د هغې اطعام خوراک ورکول دی 10 مساکین لس مسکینانو ته من اوسط درمیاني ما تطعمون هغه چې خوراک ورکوي تاسو اهلیکم خپل کور والو ته او کسوتهم یا جامې د هغوی او تحریر رقبه یا آزادول د غلام. فمن لم یجد پس څوک چې نه مومي دغه فصیام 3 ایام نو په دې باندې روزې دی 3 ورځې پر لپسې متواتر به 3 ورځې نیسي. ذالک کفارة ایمانکم دا کفاره ده د قسمونو ستاسو اذا حلفتم کله چې قسمونه کړه تاسو واحفظوا ایمانکم او بچ وساتئ خپل قسمونه خپل چې قسم وکړي نو دغه به سر ته رسي که جایز او مناسب قسم وي او چې کله د ګناه او د معصیت او د ناجایز قسم کړي وي نو فوراً به قسم ماته او د قسم کفاره به ورکړي. بعض اوقات یو څیز داسې وي چې هغه ناجایز وي د ظلم قسم وي د ناجایز کار او د ګناه قسم کړي وي نو فوراً به قسم ماته د قسم کفاره به ورکړي. کذالک دغس یبین الله بیانوی الله جل شانه لكم آیاتی تاسو د پاره آیاتونه لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ. نو د قسم کفاره الله جل شانه دا بیانو فرمایل چې لسو مسکینانو ته خوراک ورکول. نو لسو مسکینانو ته خوراک هغه که یو مسکین لا لس ورځې ورکوي 2 ټیمه خوراک کوم ټیک ده او کنه لس مسکینان په یو ورځ باندې راولي 2 ټیمه خوراک ولا ورکي هغه خوراک چې کوم عام د معمول مطابق په کورونو کې یو سړی خپل اولاد ته ورکي هغه خوراک لسو مسکینانو ته په یو ورځ باندې 2 ټیمه ورکي نو کفاره ادا کیږي. نقدي پیسې هم ورکول شي چې څومره باندې دا 2 ټیمه خوراک کیږي لسو کسانو ته دغه تقسیمول شي یا یو مسکین وي او فقیر وي محتاج وي چاته چې موږ زکات ورکو چې کوم د زکات مستحق وي هغه باندې لس ورځې چې خوراک وکړي 2 ټیمه هغه هم ټیک ده او په یو ټیم باندې لسو مسکینان له ورکوي دا هم ټیک ده. او دغسې که دا نشي ورکولی لباس ورکولی شي لسو کسانو ته که دا نه یو غلام آزادولی شي که دا 3 ونه نشي کولی نو بیا به 3 ورځې متواتر روجي به ساتي د قسم د کفارې په طور باندې. بهتره خبره دای مسله دا ده چې یو سړی به په هر اعتبار سره د دې قسم کولو نه به ځان ساتي د هر قسمه ځکه دا انتهایی عظیمه ګناه ده چې کله سړی په دروغ باندې قسم کوي یا وړو مفاداتو د پاره چې د قسمونه خوري یا په دروغ باندې خپل سودا خرڅي کاروبار کوي عظیم جرم دی دین اجتناب کول پکار. لا یؤاخذکم الله ننسی الله جل شانه تاسو لرا باللغو فی ایمانکم په بے ارادي قسمون تاسو لرا ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو لرا بما عقدتم الایمان باغی چې تړلې وی قسمون تاسو فکفارته پس کفاره داغي اطعام خوراک ورکول 10 مساکین لس مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون د درمیانه هغه خوراک چې خوروي تاسو اهلیکم خپل کور والا باندې او کسوتهم یا جامې داغوي او تحریر رقبه یا آزادول د غلام. فمن لم یجد پسوک چې نمومي فصیام 3 ایام نو پدی باندې روزي د 3 ورځې پر لپسې. ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره د قسمونو تاسو اذا حلفتم کله چې قسم کړی تاسو واحفظوا ایمانکم او بچ ساتي قسمونه خپل. کذالک دغس یبین الله بیانوی الله جل شانه لكم تاسو د پاره آیاتونه خپل لعلکم تشکرون دې د پاره تاسو شکر ادا. صدق الله العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.